د بنده په حقوقو کې یو بدترین حق دا هم په نظر راځي چې یو انسان د بل انسان په ځمکه باندې ناحقه قبضه کوي. د بل انسان په ځمکه باندې یا خو قبضه وکړي یا هغه د ده ځمکه د خپل ځمکې سره څه میلاو کړي. دغه ډیر بدترین حق ده. ډیر ظلم کوي دا خلک. دا چې کوم کس د بل انسان ځمکه لاندې کوي دا ځان ته بهادر وایي. وای زه خو بهادر یم، تکړه کس یم، څوک ته چې د ما نه تپوس وکړي او د ده کس څه حیثیت ته چې د ما نه خپله ځمکه واخلي، نو ځان ته بهادر هم وایي. دا بهادري دا د تکبر نشانی ده. او داسې هم وي چې په دنیا کې د دې خو عموما سزا داسې خاص نه میلاویږي انسان ته، خو په آخرت کې د دې ډېره غټه سزا ده. د دې سزا څه ده هغه زه تاسو ته بیانوم. حضرت سعید بن زید رضی الله تعالی عنہ فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي تیر شوی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث نقل کوي، فرمایي اشهد لسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم. وای زه د دې خبرې گواهی درکوم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما د اورېدلي دي. څه مې اورېدلي دي؟ من اخذ شبرا من الارض ظلما. وای کوم انسان چې په ظلم باندې ناحقه طور باندې د چا یوه لویشت ځمکه هم لاندې کړله، په هغه باندې قبضه وکړله، فانه یطوقه یوم القیامة من 7 ارضین. صحیح بخاري کې دا روایت موجود ده. وای الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې د هغې ځمکې که هغه یوه لویشت وي، که یو ګز وي، که کرنال وي، که څومره زیاته وي، هغې ځمکې نه به طوق جوړ کړي الله تعالی او د دغه انسان غاړې ته به ورواچوي. لکه څرنګه چې نن سبا یو کس د پلو والا مسله وي، پلې پټۍ، او ډاکټر هغه ته یو کور ورکړي، د غاړې وال پټۍ ورکړي، دا میډیکل سټورو کې ملاویږي. بیا ډاکټر هغه پټۍ ورکړي، د پټۍ لګولو د وجې نه انسان دی خوا هم نشي کتلی، بالکل د ده غاړه بالکل جم شي. د علاج دپاره ورکوي، د هغې څه وزن هم نه وي، خو بیا هم په انسان باندې بوج وي. دغه رنګې الله تعالی به د هغې ځمکې د چې کومه ځمکه باندې ده د بل چا ځمکه قبضه کړې ده، که یوه لویشت هم وي، د 7 ځمکو پورې چې څومره ځای هم راځي دا به ټول د دغه انسان په غاړه کې داسې ور واچوي. لکه یو انسان چې بل انسان غاړې ته هار ور اچوي، داسې به د ده غاړې ته داسې توق ور واچوي او همیشه به هغه د ته په غاړه کوي، په دې مصیبت کې، په دې ذلت کې به مبتلا وي. نو په کار ده چې خپل داسې ظلم کله هم نه وکړو. که څوک هم داسې کس وي چې هغه په دغه ظلم کې مبتلا وي، د ورور ځمکه لاندې کوي، د تره ځمکه لاندې کوي، د خوري د بل چا خور ځمکه لاندې کوي، یا د رشته دار ځمکه لاندې کوي، ظلم کوي، د دغه ظلم نه منع کوي. دا پیغام ورسوه چې ګوره که دومره ظلم کوي بیا به د قیامت په ورځ د تا خیر نه وي، همیشه په دغه مصیبت کوي، همیشه په دغه تکلیف کې وي. یوه لویشت ځمکه ده، په دې باندې تا څه کېږي؟ خلک په دې باندې بدۍ کوي، خلک په دې باندې جګړې کوي، ظلمونه کوي د یو بل چا سره. حالانکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د غاړې ته به یو توق ور واچوي، یو هار غوندې به ور واچوي چې هغه به همیشه د پورې ده په غاړه کې وي، او د دې به څومره وزن وي دا څوک اندازه هم نشي لګولی. د یوې ځمکه چې یوه لویشته هم وي دا تر لاندې اوبو پورې څومره وزني ده، او بیا دا صرف دا نه، د 7 ځمکو پورې چې څومره ځمکه دا لاندې راځي دا به ټول الله تعالی د ده په غاړه کې ور واچوي. نو څومره بدترینه انسان هغه انسان ده چې هغه د بل انسان په ځمکه باندې قبضه کوي، بل انسان په ځمکه باندې ناجایزه طور باندې په ظلمن د هغه په ځمکه باندې قبضه کوي. نو خپل ځان هم ځنې بچ کړي، نورو خلکو ته هم د دې ترغیب ورکوي چې ګورئ چې څومره ځمکه د تا وي د بل چا په ځمکه باندې قبضه کله هم مه کوه.